السلام علیکم. نن 3 مئی ټول دنیا کې د صحافت نړیواله ورځ منو کیږي. که موږ سوچ وکړو خاص کر د ضلع کرم او د پرشنار صحافیانو نه یوه ګوته اوچتېږي، هغه دا څه دا د کار نه کوي او دا د حکومت چمچي دي یا د لفافه صحافي دي. نن یو داسې 2 منټو ویډیو کې زه تاسو ته کلیر کوم چې دلته کوم صحافیان دي، دا صحافیان نه بلکې رضاکار دي. که تاسې څوره محکمې وکسئ، څه مډل پیشه وکسئ، هغه کې به یو شی دا خامخا وي چې څوک کار کوي هغه ته پیسه خامخا ملویږي. خو دا صحافیان چې کوم دي دا بغیر د پیسو یا لګیا دي، دلته خدمات یا کوي او زیاده تر فرض کړئ ادارې داسې دي چې هغه دوی ته پیسې نه ورکوي او خاص کر د چینل کوم تنخواهانې دي هغه یا دلته نشته دي. دویمه دا چې دا صحافیان دي چېرته یې تاله کېږي پروټیست دی، چېرته یې تاله کېږي احتجاجي مظاهره ده، یا چېرته د مظلوم اواز دی دا لاړ دی، خپله طرفه لاړ دی، خپله کرایه یې لګولې ده، خپله منډه یې کړې ده، خپله ترډه یې کړې ده. دې کې هم دوی ته اوسه پورې څه نه دي میلاو شوي. بل طرف ته که موږ سوچ وکړو، همدا صحافیان دي چې تاسې هغه مسافرین چې هغوی اکثر زیاړې کوي، خولو کې خل پوز نه وي، نو همدا صحافیان د تاسې دغه ځي هلکې نه چې کوم دي هغه خبروي، تاسو ته دغه خبرونه راوړي، په ګنټو ګنټو ولاړ وي، هغه ریکارډینګ کوي. دغه ریکارډینګ دغه خبرو حالانکې دوی ته هېڅ پیدا نشته، که پیدا یې دی صرف تاسو ته دی چې تاسو ته د بر وخت چې کوم دي هغه خبرونه راوړي. بله خبره دا چې دوی انتهایی زیات چیلنجز ته شکار دي، لکه حکومتي چیلنج، عوامي چیلنج، فیملی چیلنج، ورسره نور داسې هغه دي تریډس دي چې هغه دغې معاشرې کې شته دي، خو بیا هم دوی خپل ځان سروایو کوي، دوی هم هغوی ته نه کسي. لکه عوام صحافي یو داسې هغه دی چې هغه به حق خلکو ته ښیي، خو که حق د اوله خامخا یوه په خلاف به څي، نو دلته یمو معاشرې یا د یمو خلکو دا یو سوچ جوړ شوی دی چې زه کومه خبره کوم هغه په کار د داسې وي ما په مطابق وي. نو دغې معاشرې کې په زرهاو کسان دي، نه ته کومه خبره کوي او صحافي کومه خبره کوي هغه د هر چا په تابع نشي راتللی. دویمه دا څه مډل معاملات یا بل څه وي، اکثر مو زیاړې ډېرې کوو، ګالم ګلوچ، حالانکې زیاړې دا یو ناجایز پیل دی چې اکثر مو کوم نوجوان دي یا کوم نوي طبقه ده، دي کې دا شیان ډېر زیات دي. معمولي خبره اختلاف ته وکړه، تنقید وکړه، ته چاته یو نصیحت وکړه، مشوره وکړه، خو مو معاشره کې دې رجحان ختم شوی دی. همیشه دپاره مو زیاړې چې کومه دي دغو نه کار خلو، زیاړې خامخا کوو. بله خبره دا چې دلته کوم خلک دي هغوی دا الزام لګوي، دا اکثر تاسې به ګورئ کمنټو کې یا کوي یا نور هغه کې یا کوي چې صحافیان چې کوم دي دا د حکومت چمچي دي یا د دا چې کوم دي دا لفافه صحافي دي. نو سوال درته کوو چې کوم چې د ثبوت نه وي هغه ما هغه کوئ، ایکسپیل کوئ، ما خلکو ته چې تاسې د لفافه صحافي یو څه. ما ته به اوسه پورې 10,000 نه زیات کسانو ویلي چې ته لفافه صحافي یې. زه دغه ځینه نن تاسې چیلنج کوم، که ما باندې دا چو ثابت کړ زه 1,00,000 روپیه ورکوم او زه صحافت همیشه دپاره پرېږدوم. که ما نه دا چو ثابت کړ چې اوسه پورې حکومت نه مو یوه روپۍ اخیستې وي، نو نن نسته زه استعفایه ورکوم او چا ما نه ثابت کړ هغه ته زه 1,00,000 روپیه ورکوم. دویمه دا چې اوسه پورې سوال نه پیدا کېږي چې زه به یو ځه نه انداسې سرکاري دفترو کې فرض کړه انډیویژول میټینګ یا بل څه میټینګ اوسه پورې مو کړی وي او هغوی سره مو میلاو شي، نه که چېرته پبلیک ګیدرینګ کې یو نیم کس چا سره لګېږي هغه میلاو شي، که اوسه پورې مو ملاقات یا نشته. نو صحافیانو ته دا چیلنج زیات دي، الزامات په لګېږي، تهمتونه په لګېږي، زیاړې ورته کېږي، بغیر د پیسو کار کوي، پرې کار کوي، رضاکارانه طور پر کار کوي، تاسو ته خبرونه راوړي. په کار دی داسې خلک تاسې سپورټ کوئ، په کار دی داسې خلک دلته څوره ادارې دي، چاهې پلهي دي، چاهې کمي دي، چاهې سمجي دي، هغه په کار دی دا خلک سپورټ کړي، دا به نور کار وکړي. که تاسې دا خلک سپورټ کوئ دا به نور مخکې ښه کار کوي. خو که دوی ته تاسې زیاړې کوئ، دوی ته تاسې مور خور یادوئ، دوی ته تاسې خندان زیاړې کوئ یا دوی ته تاسې دمکې ورکوئ، نو ته دا حق نه لرې چې دوی ته زیاړې وکړي. خو بس که ته ورته کوې نو هغه به د کار نه څه کوم دی زړه موړ شي او هغه به دا کار څه کوم دی مخکې نه بوځي. نو سوال درته کوو چې دا د تاسې کوم بچي دي
چاهے زه یم چاهے بل دی هغه تاسې سپورټ کوئ که سپورټ نه کوئ بعد راټو تمایو او بجای الزامات هغه په کار د بهی ما لګوئ اول زه خپله لګیا یم و اتو ادارو ته کار کوم چینلو ته کوم بل ته کوم ټوله یې زه لګیا یم موږ ته 1 روپۍ نشته بغیر د پیسو یې کوو خو دی پاره یې کوو څه د لکۍ اواز وچات شي دی پاره یې کوو څه دلته کوم کومې ستونزې دي دا کومې بلا ته ورسیږي دویمه دا څه ډېر خلک پوښتنه کوي څه آیا مو صحافت ته روشو نشو رو یم هغوی ته مشوره دا دی چې تاسې خپل نوره پړی چې کوم دی هغه کنټینیو کوئ که داسې دا شوق وي چې مو روشو دې طرف ته دې طرف ته تاسې ما رسوئ از برادرانه مشوره در کوم څه دي کې نه ته خپل ځان فینانشلی سپورټ کوای شي او دې کې خطرې دي دې کې زیاړې دي لو لهب دي و کسې نه د ورته ستره نه وي نو بیا یو قسم ته جنګ دی نو بل پیډ طرف ته لوړ شو ښه پیډ طرف ته لوړ شوې کوشش وکړئ څه دې طرف ته ما رسوئ ویلې دې کې مسالې هم دي دې کې خطرې هم دي او دې کې ته دوره څه نه میلیږي چې ته خپل هغه جیب خرچه یادې کې وبسې نو دا یو څو خبرې چې مو وکړې جایز تنقید تاسې کولی شوئ جایز اختلاف تاسې مو سره کمنټو کې کولی شوئ خو دې کې به هم اوس ځنه کسان وي چې هغه به وزیاړې کوي څه ورک شه پلاني او ورک شه داسې داسې هغوی ته مو دا التجا دی تاسې کمنټ وکړئ تنقید وکړه اصولو سره وکړه ما ځواب دیر کو مطمئن شوي صحیح دی نه شوې مطمئن بیا سې زیاړې کوي څه کوي وکړه ډېره مهرباني